بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تاسو د میډیا والا شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته ټایم راکړو. د کومه نن موضوع چلیږي دا په دغه باندې چلیږي چې موږ مشرانو مخکې کوارټ کې معاهده کړې وه، اپیکس کمیټې په یوه فیصله کړې وه چې کوم بینکر دی دا به مسمار کیږي او اصلحات چې کومه دا به جمع کیږي. بینکرو والا کومه خبره وه هغه وشوله، مسمار شو، څه به کیدای شي بقایا پوتي یا به مسمار کیږي. او نوره چې کومه د اصلحې والا خبره وه هغه سني اوله نه پر امن قوم دی، حکومت سره چې کومه دی هغه ویلوړ دی. مخکې چې کومه دی په 2007 کې کوم جنګونه شوي وو هغه نه وروسته بیا حکومت مونږ اسلحه چې کله وغوښتله نو موږ اسلحه ورته حواله کوله او شیاو چې کومه دی هغوی انکار وکړو. بیا موږ ته ویل څخه داسې وکړو تاسو د وسله رجسټر کړو. هغه وسله موږ بیا رجسټر کړه، حکومت سره ټول ریکارډ پروت دی. نن په 2025 کې چې کومه فیصله شوې دی د دې دپاره موږ مشران کشران کمیټې چې کومې ټول یو ځای ته راجمع شو. په دې باندې موږ مشرانو کشرانو ټول یوه فیصله وکړله چې موږ به د حکومت سره چې کومه معاهده شوې دی په دغه باندې به موږ عمل کوو. هغه عمل کې موږ نن اول قدم و چې ومخستو اسلحه په 113 کې جمع شوله او مشرانو سره د کمیټې سره د نورو خلکو او 113 کې کرنل سهیل سره جمع شوله او نور چې کومه دی موږ به مخکې اقدام لکه څنګه د حکومت توقع دی دا شبه انشاءالله موږ سره شانه به شانه ویلوړ وو او وکړو. او بله خبره دا یاد چې نن سبا وخت کې موږ ته د وسلې جمع کول ځکه پکار دي چې پاکستان په ډیرو بدو حالاتو کې دی. ویلې چې هلته کې انډیا دی، نور ملکونه دي، پاکستان ته ټوله توجه پاکستان ته ورکړي چې پاکستان موږ قبضه کړو. نو موږ به د کورمې جنګ ختموو انشاءالله. ویلې د خپل ملک دفاع به کوو لکه څنګه انډیا په هغه پاکستان باندې حمله کوي نو موږ به انشاءالله هغې حملې دپاره لکه څنګه په کورمې کې موږ جنګ کوو د اهل تشیع او د اهل سنت دا شبه موږ د انډیا د پاکستان چې کومه جنګ دی دغه کې موږ حکومت سره شانه به شانه ویلوړو.